ډېر خلک راولاړېږي، مور بې عزته کوي، مور ته بد الفاظ وایي، د دغه مال خبیث په سر باندې هغه مور چې د دغه اولاد یې 2-3 کاله امتیازي اوبه ولې پاکې کړي دي، هغه مخلصه مور چې د خپلې سینې پوی شیدې چې له وینو جوړې سوي دي هغه یې ورکړي دي، دی ظالم نن راولاړېږي د دغه مال په سر باندې هغه مور ته بد الفاظ وایي، هغه پلار ته بد الفاظ وایي چې رسول الله دته د جنت د منځ دروازه ویلې ده، هغه ته دی بد الفاظ وایي، پلار د دغه مال خبیث په سر یې خفه کوي. هغه مال به ورته وایي انا مالک و انا کنزک، زه ستا مال او ستا خزانه یم، زه د هغه مال یم چې پلار دې زما په سر باندې خفه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له منبره راکوزېږي، په یوه زینه باندې پښه ږدي امین وایي، بیا په بله زینه پښه ږدي بیا امین وایي، بیا په بله زینه باندې پښه ږدي امین وایي. صحابي پوښتنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نن خو څوک نه و په دا مجلس کې چې تا امین وایي، دا امین دې څنګه وایي؟ دی ورته وایي ما ته جبرائیل علیه السلام راغی، راته ویل چې هلاک دې وي هغه سړی چې په د رمضان میاشت راسي او دته مغفرت ونیسي. وایي ما وویل امین. او بیا یې راته وویل چې هلاک دې وي هغه سړی چې ستا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم د ده په مخ کې ذکر سي او دی په تا باندې درود ونه وایي، هغه ډېر بخیل دی. وایي ما ورته امین. او بیا یې راته وویل چې هلاک دې وي هغه سړی چې د ده مور و پلار دواړه یا یو ژوندی وي او دی د هغه په دعا جنت ته لاړ نه شي. وایي ما ورته امین. د جبرائیل علیه السلام خیره ده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امین ده. جبرائیل په ټولو ملایکو کې بهترینه ملایکه ده، له صغیره و کبیره څخه پاک ده. رسول الله په 1,000 انبیاو کې بهترین نبی ده، صغیره و کبیره څخه پاک ده، مستجاب الدعوات ده. د دغه امین په هغه سړي باندې د خپل پلار قدر نه کوي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه زوی ته وایي انت و مالک لابیک، ته و ستا مال دواړه د پلار ملکیت یاست، ته څنګه نن پلار ته بده خبره کوې؟ موږ تاسې د دغه مال خبیث په سر باندې پلار ته خدای ناکرده بدې خبرې کوو. دغه مال چې دا په موږ باندې فرض ده د دغه صدقه پلار ته بدې خبرې کوو. ورونو موږ تاسې باید دغه دین ته داسې یو توجه ورکړو چې دغه دین د ځان دپاره نعمت وبولو، زحمت یې ونه بولو. دا خپل مال په دغه دین باندې باید قربان کړو. کتاب لیکلی دی وایي څوک چې په مال کې صدقه کوي دا د صدقې د دنیا کمه ګټه ده او د آخرت یې کمه ګټه ده. په دغه کې د دنیا دپاره 15 داسې نعمتونه ښوولي دي چې په هېڅ قسم اسبابو نه پیدا کېږي. څوک چې د خپل مال صدقه کوي یوه ګټه یې دا ده وایي په دنیا کې الله تعالی د ده مال په پاکوي، د دغه صدقې فرضي زکات وباسي، مال حلال شي، نفلي صدقه وباسي، د څخه یا خیانت کې سوی وي یا درواغ ویل سوي وي یا څه دوکه سوي وي هغه خدای پاک پکې لري. یوه دوم دا ده وایي د صدقې په وجه د سړي بدن له ګناهو پاکېږي. الله تعالی وایي خذ من اموالهم تطهرهم وتزکیهم. رسول الله ته وایي د دوی مالونه واخه، تطهرهم چې ته دوی پاکې وتزکیهم او ته یې پاکې، باطني و ظاهري پاکوالی په راځي. دوم هغه د صدقې فایده چې د هغې په وجه باندې د سړي بدن پاکېږي له ګناهو څخه. درېیمه فایده د صدقې اوس تاسې دا ګورئ دا نعمتونه. درېیمه فایده د صدقې وایي دا ده چې څوک صدقه باسي الله یې له کوره له قومه مرضونه خدای ورکوي. الصدقة رد البلاء، صدقه مصیبتونه، مرضونه، خفګانونه، په منځ کې اختلافات دا ټول خدای پاک په لرې کوي. او درېیم یې دا ده وایي څوک چې صدقه کوي دغه نعمت ګورئ قسم ده که په هېڅ هم سړی پیدا کړي. کتاب لیکلی دی وایي دغه نعمت څوک چې صدقه د مال کوي الله د عبادت او د ذکر توفیق ورکوي. دا سړی به تر مرګه په عبادت باندې لګیا وي. دا د توفیق د عبادت د خدای رضا ده په حقیقت. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي انسان یوه خبره وکړي دی په پوه نه وي چې دا څومره قدرمنه ده، خو الله په راضي چې تر مرګه د عبادت توفیق ورکړي. کله بیا انسان یوه خبره وکړي دی په پوه نه وي چې دا څومره بې قدره خبره ده، الله په ناراضه چې تر مرګه